बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, د افغانستان په حواله سره حکومت پاکستان یو ډیر اهمه فیصله یو ډیر اهم اپاینټمنټ کړی دی. هغه دا دی چې کله نه د محمد صادق خان چې د پاکستان خصوصي نمائندو د افغانستان لپاره هغوی ریزاین ورکړو یا د عهدې نه لرې کړی شو، د هغې نه پس دا عهده خالي پرته وه. اوس په دې باندې د یو داسې شخصیت انتخاب شوی دی، آصف دراني صاحب، چې ما په خیال اوسه پورې کله نه چې د هغوی د اپاینټمنټ او د خبر راغلی دی، نو داسې کس که په سوشل میډیا ده یا مختلف ګروپونه زه ګورم، نو داسې څوک نشته دی چې یاره په دې اپاینټمنټ یا په دې تعیناتۍ باندې چې کوم دی څه قسمه اعتراض لري. د هغې وجه دا ده چې آصف دراني صاحب چې کوم دی دې کې خو شک نشته دی چې هغه یو بهترین ډیپلوماټ پاتې شوی دی. په افغانستان کې کافي ټایمه پورې هغوی ایز ا ډیپلوماټ سروس کړی دی، په ایران کې سفیر پاتې شوی دی، داسې نورو ملکونو کې په کوم میډل ایسټرن کنټریز دي په هغې کې په مختلف پوزیشنز باندې هغوی سرو کړی دی، او یو ډېر کامپیټنټ او ډېر یو بردباره شخصیت دی. افغانستان حوالې سره ما په خیال بیا په خصوصي توګه د هغوی د تعیناتي چې کومه ده د پاکستان د سپیشل نماینده په حیث باندې، نو زه یم چې ډېره د ستاینې وړ ده او ډېر صحیح اپاینټمنټ دی. دراني صاحب تعلق څنګه چې تاسو ته پته د پاکستان چې کوم بلوچستان صوبه د هغې د کوټې سره دی، د یو ډېر اهم خاندان سره تعلق لري. شروعات چې کوم دی د جرنلسټ دوی خپل د کریر آغاز کړو، د هغې نه بعد بیا فارن سروس ته تللي. نو په کوټه کې لکه که تاسو ګورئ نو د افغانستان زیاتره یا پېښور کې ډېر افغانان پاتې شوي دي، یا زیاتره بیا په کوټه کې، او په خاصه توګه د افغانستان چې کوم رولینګ دغه دی نو هغه کندهار او دا علاقې او دا کوټه او کندهار داسې دي چې لکه بالکل خور او ورور یو بل سره ډېر زیات نږدې دغه لري. او دې سره سره دراني صاحب چې کوم دی زه دا ووایم چې هغه خو یو خو هغه دا ده چې پښتو او په درې باندې د افغانستان دوه اهم افیشل چې کوم ژبې دي په دې باندې هغوی کافي عبور لري. د دواړه ژبې پښتو خو مورنۍ ژبه ده او دري هم هغوی له ورځي، باقي د پاکستان انګریزي شوله، اردو شوله وغیره شوه، دا خو خیر دلته کې هر یو کس ته چې کوم دی دې باندې دغه حاصل دی. دراني صاحب چې د هغې داسې که تاسو وګورئ د دې نه مخکې چې موږ صادق خان صاحب او د دراني صاحب لږه موازنه وکړو، نو دې کې څه شک نشته دی چې صادق خان صاحب کله په افغانستان کې سفیر نو ډېر ښه کارونه یې کړي وو، خو چې کله هغوی ریټایرډ شو نو بیا هغوی یو قسم له کناره کش شو د دې دغه نه، او هغوی خپل بزنس کوم چې د لایف سټاکس یا اګریکلچر بزنس هغې طرف ته د هغوی توجه ډېره وه، نو هغوی بیا د دې لاین نه تقریبا ځان ډډې ته کړو. نه خو به د هغوی تاسو کتل چې د افغانستان حوالې سره چېرته په میډیا باندې هغوی نه دي راغلي، خو زیاتره یې اوایډ کوله، نه به داسې افغانستان حوالې سره چې پروګرامونو په دې کې به هغوی شرکت کوو، کوم چې مختلف تھنک ټینکس وو یا به مختلف مذاکرې کې دي. خو دراني صاحب د ریټایرمنټ نه پس چې کوم دی بیا ډېر زیات اکټیو د افغانستان حوالې سره ریګولر کالم یې لیکل په مختلفو اخبارونو کې، مختلف ویب سایټس لپاره د پاکستان افغان پالیسۍ حوالې سره، پاکستان ایران وغیره، ځکه چې دا د یو ډېر د خاصه ده. دې سره سره دوی چې کوم دی یو خصوصي یو پروګرام شروع کړو د امباسډر لاونج په نوم سره. د دوی په کور کې به د هغې ریکارډینګ کې د مختلف سفیران به دوی راغوښتل، هغوی سره به په مختلف ایشوز باندې په خصوصي توګه افغانستان، ایران، میډل ایسټ او پاکستان یو ایس تعلقات په دې باندې به پروګرامونه هم کول، او دا ډېر مشهور د دوی چې کوم دی پروګرام او د امباسډر لاونج په نوم سره. بل دا دی چې مختلف پروګرامونه دغه شانتې ټلویزیون مذاکرو کې به دوی ریګولر شرکت هم کوي. نو دا ده چې دې سره تمه ده. بل دا دی چې د افغانستان څومره ایتنیک دغه دی، لکه صادق خان صاحب باره کې به دلته لوکل یو خبره کېدله چې دی، او ایون په افغانستان کې هم چېرې د شمالي چې کوم ګروپس دی د هغې سره د هغوی ډېر زیات نږدې یو دغه. بل هغوی کوشش دا و چې هغه وخت کې د اسلام آباد او د کابل د تعلقاتو په ځای باندې د پیپلز ټو پیپلز یعنې د ولس د یو بل سره په دې باندې به زیات فوکس. نو زما په خیال د افغانستان د ولس او د پاکستان د ولس هېڅ مسلې نشته. مسلې چې دي هغه د اسلام آباد او په کابل چې کوم د اسلام آباد او د کابل چې کوم رولینګ کلاس دی د هغوی ترمنځ دي، او دا ما په خیال ډېره زیاته پته ده دراني صاحب ته، او دراني صاحب په دې باندې ښه پوهه دی. او دې سره سره
افغانستان که تو ګورې مختلف کدی ونده که طالبان دي د طالبانو نه مخکې نو د دراني صاحب داسې شخصیت دی چې یاره هغوی خو یې څنګه ایز ډیپلوماټ چې کوم دی او خو د هغوی خپل یو دغه دی خو هسې هم هغوی د خبرو انداز یا د تنقید انداز یا د تجزیې انداز هغه داسې پاتې شوی دی چې په هغوی باندې څوک یې داسې عنایت کړی نه دی خو خبره خپله کړې ده او د خبرې چل ورځي د خبره د ډایلاګ په دغه باندې پوهه دی او یو ډېر وسیع چې کوم دی د تجربې سره سره پوهه هم لري نو زه دا ګڼم چې ډېر یو زبردسته فیصله ده او ما په خیال د پاکستان او افغانستان د دوی په اپاینټمنټ چې کوم دی زه دا ګڼم چې د دې یو ډېر ښه ډیولپمنټ دی او د دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې به دا ډېر زیات یو ښه زه دا ګڼم چې یو ښه پرمختګ به وشي او دا کم چې تاوتریخوالی دی په دې کې به ډیفینټلی دراني صاحب غوندې شخصیت چې راغی نو په دې کې به کمې هم راځي بلکې دا به په پازیټیو ټریجکټري باندې ځي